لله من الإيمان ودلته سیبا بیا دا بعض دوستان کوم دا اعتراض راغلی و امام بخاری رحمت الله علیه په احناف رد کوي هغه څنګه په احناف رد کوي او بلګان په کا وی احناف کې دي نو عقیده ترکیب د ایمان قائل نه دي او امام بخاری رحمت الله علیه د ایمان ترکیب ساتي ثابت دي جواب زمره دي او دغه کې اهم مسله ده چې امام بخاری رحمت الله علیه د زیادت او د نقصان قائل دي د ایمان ول مرکب دي او ما بار وي بتا کټه قاعده ده چې مرکب یزيد و ينقص او احناف وایي چې نه ایمان خو بسيط دی مرکب نه دی زیادت او نقصان پکې نشته دلته وایي الحب في الله ولې په موږ ځان باندې اعتراض راوړو جواب یې کو بیا به حقیقت واضحه کړو الحب في الله والبغض في الله من الإيمان حب في الله والبغض في الله دا جزء ایمان دی ایمان تبعیضی دی ایمان له ثابت بغض چې من تبعیضی شنو حب او بغض جزء د ایمان دی د ایمان مرکب شو دو اجزاء مرکب او هر مرکب دو اجزاء پرون ما قاعده ویل دا يزيد بزياده الاجزاء وينقص بنقصان الاعضاء اجزاء ایمان کی زیادہ نقصان ہے رب کو احناف باندې تبعیضی نمبر 1 ذم حب کی زیادہ کمی راځي حب چا سره حب محبت کمی چا سره محبت کمی چا سره زیات او بغض کم کمی زیات ہے حب کم کمی زیات ہے او بغض کې هم کمی زیاتی بعض وخت یو سړي محبت یو انسان سره کمی چا سره غینا زیات چا سره غینا زیات دغرنګي بغض چا سره کم چا سره غینا زیات ده او بغض والا مشکی کلی مشکی او کلی مشکی کوټه په کې ده کنه چې هغه په اعتبار دا زیادت او د نقصان سره یا په اعتبار د شدت او د ظهور سره هغه کمی زیاتې قبلوي کلی مشکی نو حب کلی متواتر نه چې په ټولو افراد علی السویه د اصلاح دي بعض ځکه حب زیات دی بعض ځکه حب کم دی بعض ځکه بغض زیات دی بعض ځکه بغض کم دی نو ګورا حب جز د ایمان نشو او حب زیاتې کمی قبلی بغض جز د ایمان نشو نو بغض زیاتې کمی قبلی نو چې اجزاء زیاتې کمی قبلی نو رښتیا وایي کول به زیاتې کمی قبلی کنه ګور دو طریقوں میں راوی استدلال وکړو یو مې تبعیض دی دا ډول اجزاء د ایمان شو ایمان دو اجزاء شو مرکب شو او دا قانون چې کوم مرکب دو اجزاء په زیادت او په نقصان د اجزاء او زیاتې کمی قبلی خیر الله دیم دا چې اجزاء حب او بغض دي او په حکم زیاتې کمی راځي او په بغض کې راځي نو ایمان کې زیاتې کمی د کتاب یو باب کې پانه زیاتې شي نو کوم کتاب کې پانه زیاتې شي کنه دا څنګه یو جزء زیات شو ایمان هم زیات شو کنه دا کومه اعتراض زه متعدد جوابونه کوم حقیقت له رست راځم دا چې څوک په مون اعتراض جوړي دا اعتراض نه جوړ کو جواب جوړو اصل شی دی لاول خدا نه منم کې دا حدیث الفاظ دا حدیث الفاظ نه دا امام ابو داود رحمت الله علیه د سنن نظر نقل کړی دی بعض علماء وایي چې کوم حدیث په شرط امام بخاری برابر نه خو مفهومي ټکی بعض علماء وایي چې کوم حدیث په شرط امام بخاری برابر نه خو مفهومي ثابت وي چې ترجمه وکړو تو الحب فی الله والبغض فی الله دا سندن په شرط امام بخاری برابر نه سندن په شرط امام بخاری برابر نو مضمون ثابت دی ابو داود روایت دی دوی د ترجمه په باب کې راو الامر له دا ابو داود راځه نه بالکل نه دی ابو داود کې دا الفاظ دي من احب لله وابغض لله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان لیکن انت بعيد كم نه من احب لله هذا ما دليل ده من احب لله شبه وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل إيمانه ترى أعمال بني إيمان كامل کی اخذ قائل ما کمال د ایمان مرکب دے زما خبر په نفس دی ایمان کې دا تصدیق دی بسیط دی او کامل ایمان شابته او مرکب دی کامل ایمان په تر ازي په اعمال سره کامل دی او ایمان کې نقصان پر
اعمال په ترک کېږي. نو ما پرون ایمان منجي او ایمان معلی ویلو کنه، نو زما جګړه په کوم یو کې ده؟ منجي کې نشته، په منجي کې ده جګړه په کوم ایمان کې ده؟ په منجي کې نفس تصدیق دی، هغه دې بسیط او ایمان معلی. ایمان معلی د ایمان منجي بل معنا ده نفس ایمان، او د ایمان معلی بل تعبیر دی کامل ایمان. الله اکبر. د ایمان معلی سمانا نه وکړه کامل نفس ایمان، ایمان منجي دی چې نجات راولي اولا وثانيا، او ایمان معلی سمانا چې کامل ایمان چې پوره نجات راولي. کله هغه څه نو ګوره زما جګړه په نفس ایمان کې ده، په ایمان منجي کې ده، او تا چې ما ته کومه خبره پیش کړي دا کوم یو دی فقط استقبال الایمان شابه کامل ایمان. ایمان معلی زیاده تو خاص قائل ایمان منجی صرف تصدیق سے بسیط ہے، ایمان کامل مرکب دے دا اعمالنا. اعمال چې څومره کې دا به نور کامل کیږي او چې څومره کمه دا به ناقص کیږي. نو اخذ ما دلیل شو څنګه دی لکه من احب لله وابغض لله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان. انسان کامل ده کمال د ایمان خو د زیادت او د نقصان د قائل بلاول خدا الفاظ حدیث یا رب الفرض مړه امام بخاری دې محدث کیږي چې د دلیل ده. امام بخاری دې محدث کیږي چې د الفاظ لیدلی نو بیا وسو کوم نو بیا جواب کوم چې ایمان کامله مراد په دې روایت ابو داود کمن تبعیض شي دا امام بخاری چې لیدل نو بیا د ایمان نه کوم ایمان اخلم چا ایمان کامله په دلیل لري چا دا جواب نه کوم روایت ده فقريه روایت ای کی استقبال الايمان هغه فقريه د ایمان کامله او یا بلو کوم چې من ابتدائي دی من کوم یو دی دوه قسم ابتدائي یو اتصالي دی یو غیر اتصالي دا په جته دی من ابتدائي اتصالي اخر کې لا غواړي من ابتدائي اتصالي صرف من البصره الى الكوفه الى غواړي او من ابتدائي غیر اتصالي من ابتدائي کې سره اتصال نه هغه اعلان غواړي. اوس من ابتدائي شو غیر اتصالي په معنا د نشء سره په معنا څه سره شو د نشء سره هغه اعلان غواړي سره کې نو څه معنا وکوما چې بل احب الحب في الله والبغض الا ناش من الايمان د ایمان نه پیدا کیږي. څه مطلب چې چا کې ایمان الله لپاره بمینه کوي، چا کې ایمانی الله لپاره بغض کوي. ایمان نه دا حب بغض د مال د خاطرې د رشتې د خاطرې د عصبیت د خاطرې د ترحم د خاطرې په نور اسباب ویني په جرح هم راشنو مینه وسره په عداوت راشنو بغض وسره مال د وجنه حب پیدا شي، مال د عدم د مال د وجنه بغض پیدا شي، عصبیت او رشتې د وجنه حب پیدا شي، هغه قطع شنو بغض پیدا شي. نو چې ایمان نه اسباب نور دي او چې ایمان وي نو سبب الله دی. نو څه وي چې من کم یو شو لکه تبعیدی نشو کم یو شو ابتدائي او کم ابتدائي غیر اتصالي او بیا په معنا چا سره شو نشأ سره الحب في الله والبغض بالله نشأ من الايمان دا ایمان نه پیدا کیږي. او بل به کومه دا من سب تسریبی دی دا مثال در کومه اجلیه من اجلیه خاشعا متصدعا من خشية الله سمعنا كما خاشعا متصدعا لأجل خشية الله من أجليته الحب في الله والبغض في الله لأجل الإيمان بسبب الإيمان لأجل الإيمان بسبب الإيمان ثم صومان يبدلنا ما يوخذوه إذا صرنا حديثنا لي حديثنا إذا صروه هذا ما دليل ویم سوې د امام بخاری چې د حدیث پیدا کړی نو ایمان کامله دلیل په روایت ابو داود دریم می سوې من ناشئ شو څلورم می سوې سبب شو. اوس دا جوابونه ما ذکر کړل چې بعضیونه وی دا په امام صاحب رد کوي او حافظ ابن حجر تا وګورم او علامه عیدی تا وګورم او قسطلانی او کرمانی او زرو شارحین تا وګورم نو ما قال احد قط في شرح ما لأن الإمام البخاري يرد على أبي حنيفة في تلك الترجمة. شان اللي كان ولي جوړي رد مرجئه وكاي مرجئه سوي اعمال دخلنا ورقي امام بخاري يخوف او بغض في الله عمل قلبي له ايمان جزء دخلنا ورقي مرجئه اعمال لا
دخل نه ورکوي اعمال فایده نه ورکوي او طاعات فایده نه ورکوي او معصیت ضرر نه ورکوي امام بخاري په چا روان دي هغه په معنا څه دی مته یې سستو کا واچوست هغه وی نه دي ته دې ولې کوم نه دي دا په موجه اورت کوي اعمال له دخل نه ورکوي امام بخاري اعمال د جوارح په څه کې حب عمل دخل به او بجالي عمل قلب بوز د چا عمل دی د قلب نو د قلب اعمال دومره هغه به مشقت کوي په د جوارح اعمال کې مشقت یا به مال لګي یا به منډه وي او د زړه اعمال مشقت نه وي هیڅ مشقت نه وي په مشقت حاصلېږي تفکر سره حاصلېږي چې کوم اعمال په مشقت حاصلېږي مال په نه لګي نو هغه اعمال جز د ایمان دي من الايمان اسو چې لکه هغه ایمان مکمل کړو جز د ایمان دي چې اعمال دخلنا ورکه نو هذا رد على المرجئه ما كيو ذلك وكتب قتلك عمر بن عبد العزيز دا یو وخت د مدینه منورې واجب بیا بادشاہ او په دنیا کې د عمر ثانی وي چې کوم عدل او انصاف قائم کړی دی نو لا مثال دی چې کوم قائم او چې کله بادشاہ شو نو خدای او فاطمه هغه د فاطمه طلاق درکو و چې به مون خدای ورځ را وستا او طلاق څه ګناه نه کړی وی په ما د بادشاہه بوج پر سر را پریوته نو زنو ستا حق نشم پورا کولای قیامت پر زمانه ته تاسو او ته پیغله جنې نو زه به طلاق درکم چې ته بل خاوند کوو ستا حق نشم هغه وته وی چې دا خبرې نو ماته خپل حق بخلې وی خدا مې ربانی وو چې ستا کوم جامې دي ستا ضرور او دا بادشاہ پاتې شوی دي او تعالی دا وی د بیت المال نه درکړي جامې د مونډه راته دی بیت المال کې وی تیرا خلا نو ټول جامې زیورات کالی تاجون نه بللی ارته واقع تل بیت المال لا او د جامې به څنګه وي ماشاءالله تاسو جامې به خوسته تاسو جامې یو محدث نوم یې تیر شو هغه د ملاقات ته لازم گورنر د مدینه منوره نو د ډیره زیاته قیمتي جوړه کولې یو جوړه سارو یو ما او د زرګاو درهم هغه محدث ورته وایي په سیب کې په اصلاح ستا په یاد دې بل دا خبره او کنه سر بدل ترته نن دی وې د علم خاطر مې دی وکړ بل دا خبره او سر بدل کټل ترته پاسه چې شو دا جامه چې بادشاہ ټول یې په دغه مطلب نو خدای وای د بادشاہ نه پسې درینیم کاله ما سره صحبت شوی دی په دې درینیم کاله کې ما سره دی ټول څه وایي درینیم کاله کې ما سره خالي شوی او لور ته یو ځل आवाज وکړ پلان کې وبراوړه هغه ساکت پاتې شو بیا आवाज وکړ نو لا نه ورته نو خدای ته وای بيدار دې نه مانی جوړه ته وبغواړم او وګونه ناراضي وې څوک بربنده درته راشي دا غي یو جوړه د پرتګي شلیدلې د دان لا کوټه کې ګڼلي هغه وګڼلي واچي د لبو بر نو عبد الله ابن مبارک نه چاته پوسوکو وی حضرت معاویه غوړه د عمر ابن عبد العزيز فعادل دې رجال او معاویه وتر ځکه په ټول کې ورمخام بخو چې هغه د علي سره ملګری ډېر راځي بقفل قولك شعري ويحتمي قدرته بقسم الله چې معاویه رضی الله عنه حکم اس باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره جهاد کړی نو کدا ټول دنیا د عمر ابن عبد العزيز غوندې عادلانو نه ډکه کې دا هغه اصدق په ګرځنده او په قولین دا هغه اصدق په مو ګرځنده صحابي دی بهر کې کو ډیر زیات انصاف حکومت کړی او غیر چاپیره چې څومره گورنرانو نو ټول ته خاتونو لګل ما د سمح کې ویلو تبین د حدیث نو عمر ابن عبد العزيز خاتو لګ عدي ابن عديتا دا ذکرته کم خاتو لګ عدي ابن عديتا دی والیو عدي ابن والیو دی لاندې لیکلي دی خپ موسل خار باندې اته وتولګ او سی وتولګ بان للايمان فرائض وشرائع وحدودا وسنن ایمان د فرائض دي فرائض نه مراد څه دي عقاید ته مراد کا
چې فرق راشي. او شرایع نه مراد اعمال جزئیه اعمال، او د حدود نه مراد منهیات دي، او سنن نه مراد سنن مؤکده علیکم مستحبات. څه خبره؟ فرائض معتقدات او شرایع نه مراد اعمال. کوم اعمال چې موږ نه ثبوت مطلوب دي، وجود مطلوب دي، او حدود هغه اعمال چې زمانه منع مطلوبه ده. او بعض علماء وجنا شرایع عام دي، عام اعمال لوردي، فاعمال ما نه ثبوت مطلوب دي لکافي الصلاه، او که منع مطلوبه ده، او د حدود نه مراد زواجر دي. دا ګناه دی او کده سزا. من قتل مؤمنا فلان کې زواجر دي مراد بهر کې. ومن استكملها چاچه کامل کړ دا فرائض او شرایع او حدود، نو استكمل الايمان، ایمان کامل. اول لري لفظ معنا کوم تو فرض چې چاچه دا کامل کړ نو ایمان دا نه کامل. ومن لم يستكملها او کده کامل نه کړل سنن پرې خاودل، حدود باندې عمل پرې خود منهیات یا په شرایع باندې عمل پرې خاودل، نو لم يستكمل الايمان، ایمان کامل نه کړ. لم يستكمل الايمان، ایمان کامل نه کو. مطلب دا فرائض پرې خودل داړو به نو کو جوړه سب نه جوړه کې ایمان ختم. او کدا نور پرې خودل ایمان به خو ناقص وي. وان اعيش اوس عمر ابن عبد العزيز خپل والد تخصص کی د جمع پاتې شوما پس ابینها د بیان کم دا فرائض شرائع حدود او سنن لكم تاسو ته لکنه وې دلته کې لکم لفظ استعمال کو چې دا بستا او استاد رعیت ټول د پاره، استاد گورنر د ټول خان ټول خلکو د پاره وي حتی تعملوا بها. علماء د اشاره تدوین د حدیث ته ابینها لكم، یعنی احادیث تدوین درو بلې ځکه حدیث کې دا ټول مذکور دي، نو ته ابینها لكم کې اشاره چاته شو تدوین د حدیث بیا نه شو حدیث راځه مفهومه لګیم کتابي شکل ورکوم تدوین کوم یا به یو گورنر ته یو نسخه لګم سأبينها لكم حتى ترى برا تعملوا به كما قال عمل لي. وإن أمت أو كمل شوما جديدا ديقلوا نمخ كمل شوما فما أنا على صحبتكم بحريص. ما تقول مطلب ذلك انقطاع غير الله نصبر كل تعبيره. فإن أمت كمل شوما نبيا مستاسو نجل قتلي، يا مستاسو نجل سري قطر خپل غم کوي، یا مستاسو نه جون قطر بیا خو چې مړ شم قبر کې هوته دا کارونه نشم کولی، یا مستاسو نه جون سدي قطر نه غم کوي. نو د انقطاع د غیر الله نه پسمر بلیغ دا تعبیر وکړه. فإن أمت كمل شوما فما أنا بيانين فصحبت تاسو حري یا به متاحر سنی کې د مرګرو سره صحبت ولې پات ختم شو، داحر بني کې دې سره صحبت ولې ختم شو، ولې دغه صحبت پیدا ورته نو نه رسیدله بیان ورته نه بیا مې الله سره صحبت قائم وي، بیا به فرشتو سره صحبت قائمي، اهل الجنت سره صحبت قائم دي. تاسو ته مې پروا نشته دي عجیب انداز سره. فما انا علیکم بصحبتکم بحریص، تاسو په صحبت تاسو سره بجون اس خفگان بنی اس حرس بنی اور ہوئیے ولی ملع اعلا سر بدم انشاءاللہ العزیز قیسے پیسے برادر تاسو در یا ضرورت ہے. اما انا نو اصل خدا وقت ان مست مرشما دا نغم کرے ولی تکلم استاسو من کے انقطاع رانا دا اغی انقطاع نے سمرا خشتان دا کے تعبیر ہوتا جد استاسو بیا خفا بنی مرپتے دا مرشو ولی مرد دا خدای را کرد نرازی دا خلوت کم لگیما تجھے بکم شی مکلف انکوما یا با من خیرس با صحبت دا ذات الہی یا با من خیرس با صحبت دا جای تمام اقوى تدا نملأ اعلا اتراش مولانا سے عمر ابن عبد العزيز دا گورنر تخطو لے گئے یوازی دیتا نٹولو تیو لے گا اور بے دویم خطو لے گئے گورنران تا جس عمر احادیث جو اللہ جمع کے فوائد رسولے کی مدد ابو بکر نے عمر ابن حزم والد مدینے ابن شہاب الزہری وغیرہ ٹولو تیو لے گئے علماء تا محدثین تا اوالیان تجرا جمع کے اوالیان ٹول احادیث جمع کر اور بیا اغا مجموعی مستقل کلو غلاب تا لے گئے یعنی غجل دلخ دے ورک اخی ہوئے خواہ اس دیتا ہوئی دیوی دا پایم ابحنا قرآن رد دے ولی ان للایمان فرائضا ویدہ لام دا تبعید دا پر لام چارا پر دے اتو دا ایمان ازداشو دا فرائض دا سلونان و شرائط دا ایمان ازداشو نو
ایمان ذو اجزا او هر ذو اجزا مرکب دی هذا ایمان مرکب او هر مرکب یې دی نو بل فرایض ولا اجزا کړل شرایع او حدود نو څو وجات فرایض کی څو بکر دی څو وجات حدود کی څو بکر دی څو وجات سنن کی څو بکر دی یا حتی نو اوسان ایمان مولانا صاحب یو جواب په دې زدا کو کوم ځای کې لا د تبعید لپاره راغلی وخا یاروی د پمانه د پیډې کنه ان فی الایمان دا موقف یو په پمانه نو پړځي ان فی الایمان فرایض نو بس ټیک کنه چې فی الایمان په ایمان مرکب شو کنه د نیک وخت مجاز د عدد حقیقت مقدر حقیقت څه کنه نام د اختصاص اے علماء ان له ابلا ان لزيد ابلا زيد قلت بلا لام كذا بارك ان لزيد ابلا لام اختصاص دي لام اختصاص دي ان الايمان فرائض وشرائع الايمان مختص يشرعتي دي مختصات صحيح جواب لام بمعنى ده اخر تدريس ده بمعنى ده مثل المستقبل ومجاز ده ولي ده لام اختصاص ان له ابلا قليلا نمبر دم نقطه دائما نقطه بداشي تبقبل حديث او قران خدای خاطر وکړه جواب وکړي اذا د ایمان نه بکم ایمان دی شابه کافر ولی نابو دا تولا تعبیرات ولې کوي پیغمبر دې خپل وی په من استكملها استكمل ایمان دا ما حدیث درته من استكملها دې پورا کړ نو څه وای زاد الايمان نه دی زاد الايمان نه دی څه لفظ راغلی ایمان معجب ده کمال ایمان خود قائل اے مولانا سے بیا وتا وکیرا دی کمال د ایمان معلم ہو دی کمال شدت ہو ذا خرج کم تعبیر کے ایمان کامل کیوں آتے ہو ایمان کی شدت را جو فکر ہے بحسب الكيف موثر ہے دا ټول ما پرون ویډیو کې تعبیرات دي اخر یو طرف نو دی بقبل عمر ابن عبد العزيز استكمل الايمان ولم يستكمل الايمان لفظ نو دا کمال خود قائل کی بڑی ایمان کی کمال ایمان سے مرکب دي د اعمال او د اقرار او د عمل د قلب او د عمل د جوارح در حقیقت را بشر اصل رسم مرجع او دي ولي مرجع وعاصل دخلنا وفي معاصي مدرنا جري امام بخاري وتسوي ایمان وري اوازي تصدیق نه دی لکه مرجئه او چې تاسو وایي فرایض لري اطاعات شرایع لري اطاعات او څه دی حدود لري منهیات هغه نه مرزان ساتي منهیات ولا او نه تاسو ایمان نه نسکیږي او دا ټول مکمل د ایمان دي نو څنګه وایي چې اعمال او طاعات دخل نشتا اعمال فائدہ نه ورکي او معاصي ضرر نه ورکي کله نه راځي نو په بارا څه په اړه مرجئه خبرت دا موجه اولا مخکې راشه وقال ابراهيم عليه السلام ولكن ليطمئن قلبي ابراهيم عليه السلام سوي ولكن ليطمئن قلبي کوم ځای کې راځي الله نه سوال کوي رب ارني كيف تحيي الموتى ما توقع الله یو نقطه حب کې مې یې راځي اگر چې رسول الله روان هم دي او به دا حب مینه ده او دې حب مینه تولې وي هغه مینه چې ستاسو ټول وجود پکې داخلي ځکه وي اندامونو سره خدمت کوي محبوب سترګې دې مطلق کده نیولې دي ته وي ځکه چې دا هغه حروف نه جوړ کړ یو حرف حلقي او ح او بای حرف شربه حکم یو دی او با کوم یو دا دوه د هغه داسې مخرجونه راوړل چې دا ټول مخرجونه باندې محیط دا ټول مخرجونه سره محیط نو چې چا سره مینا کې نو ستاسو محبت پستا په ټول اندامونو محیط دا نه چې صرف په خولي دی وړل کېږي یا په لکه دوی عاشق رسول مخوګیره د پټانه ځای څنګه عاشق رسول او په ځل کې خو دې په خولي خوري مضبوطه دعوه کې ډېر مضبوطه دعوه کې او پټکې دې پیځل لسمناواله او انت مخالفت د رسول الله کې الدراغه په ځل باندې چاړه راکړه بهر کې دا یو نقطه و اوس راځي مکه ده مکه ته وایي ابراهيم عليه السلام ته وایي اته ګور رب ارني كيف تحيي الموتى
ما تا الله دا وخایا چې ستر مړی شي جمع دي وریاض ساته اتنه داونه وي چې احیاء المواد کې شک داونه وي دا نه پیغمبر شک په احیاء المواد کې راځي پیغمبر ایمان شک نه دي نو پیغمبري وکړي كيف لفظ التحيي الموتى ام لا ندري التحيي الموتى ام لا ندري الحياه تطوس نفي رجال تطوس کوي او قانون دا دی چې د کیفیت تطوس دا مستلزم دی وجود د شی لره نفس شی استيقان على نفس الشيء لره ماذا یو سړی چې مرکه مقرره مني مرکه د جوه زړه کې څه پیدا شي چې کله به ورته زړه کې تردد پیدا شي او زړه کلک نه کوونه چې خدای کله به ورته او چې د چا په ځل کې د مکې هغه وجود ني د مکې تصوري هغه مضبوط وجود نه مانی مکه هغه لو ته ضرورت پیږي نو احیاء المواد د په ځل کې دومره مضبوط پروت دی چې دی وته تړپیږي چې دا کیفیت یې لګوي نو سوال د کیفیت نه مستلزم دی وجود د چا لرا د نفس شی لرا لکه زما کیف لون هذا خدا منم کړ كيف لونها لون من تشير منم لون منم څنګه د کیفیت تاسو نو احیاء موت ميت ورته لمني چې کار نشي کولای احیاء من او سوال خارجي مو راځي یو منټ او دې کته یو ډبل سوال راځي الله اولم تؤمن دولي چې ارکلا کیفیت تا د سوال د چا نه کوي د کیفیت کوي او ته په خپل وجه د احیاء المواد د مستلزم چې خامخښتا ځکه کیفیت وا احیاء المواد خامخښتا یقین مضبوط دی تړپیږي ورته کیفیت وخایا کیفیت مستلزم چې احیاء المواد سره لازمه کیفیت ته الله دی زه په پیغام الله په نه زه په پیغام په قدم د پیغام چې دې کې نه مراد د احیاء المواد باندې یقین شته د کیفیت ورته ولې الله په دې نه کوي دوی ورته الله ویل ولا ولا سوال باندې کوي جواب دی استفهام د درې څه لپاره او بالخصوص کیف کې بدري وړي نور کې جوړي کیف کې یو کیف یا حمزه یا هل اداه الاستفهام یو د نفس له موضوع سره استفهام كيف يولد كيف يجوز هذا جو كيف الاستفهام هذا كيف حالك كيف حالك حال سيدي هذا هو دویم راځي د استرجاع د پاره استرجاع یو تعجب کې یو شی راځي د کلامي مقدار او پاجي كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه تحشرون كيف تكفرون سره کې تاسو کفر کوي تاسو څه کوي دا کوم یو کله وایا استرجاع عجیب ولا كنتم أمواتا فأحياكم ثم مرزه ما جمع کړي نو بیا دې كنتم أمواتا فأحياكم ثم هي نفس يا وجدي نو دا خو تاسو خپل مشاهده شته د نیس نه حل تراوسي نو كيف تكفرون بالله اذا كيف تقول نتيجمنا تكافرون ان تقول نتيجه ده بارا استعجاب تر بارا لك استعجاب ده بارا يوم منتخب تقول استعجاب او يدرس شيء ده كيف معنا د کیف درېما معنا دا چې یو شي نه کې کار کوي د کار لپاره مستعد استبعاد څه دې راځي استبعاد الانكار من الشيء شيء بعيد جدا استبعاد وهذا استبعاد بعيد جدا سوي ما تا ګورای کې جوړو يحدثنا الرسول يحدثنا الرسول ممتا پیغمبر وایسوي سنحيا بموجه دي
وكيف إحياء الصداء وهامي شعر میں ذهن لگوا تھا كيف حياة أصداء وهامي خلاص استكشف يحدثنا الرسول بأن سنحيا يحدثنا الرسول بأن سنحيا دا پیغمبر مون تداوی چې سنحيا مون بجندگیو يحدثنا الرسول بأن فدې خبره سنحيا چې مون بخاري دې جمدي بشو يحدثنا الرسول بأن سنحيا فدې خبره بیان دې چې مون بجندگیو وكيف حياة أصداء وهامي دا مشرکانو دا عقیده وه دا مشرکانو چې سړی څوک مړ کي که نه یو سړی څوک مړ کي د هغه د روح نه یو مارغه جوړ شي هغه ته صدا وایي د هغه د روح نه یو مارغه جوړ شي هغه ته څه ویل کېږي صدا وایي صدا هغه چغې وایي انا عطشان انا عطشان نو چې دا مقتول وارثان لګي چې د قاتل نه بدل وایي نو هغه مارغه راشي هغه وینه وسکي نو بیا چپ شي جاهلان بدل نو اصدان مراد څه شو چې یو ځل د روح په دغه بدل شو په هغه مارغه باندې نو واپس دې نه جوړېږي بیا كيف إحياء أصداء وهامي هام ستوي كفاري أإذا كنا ترابا وعظاما أإذا كنا ترابا وعظاما أإنا لفي خلق جديد استبعاد دي حمزة الاستبعاد تا أإذا كنا ترابا وعظاما يكون قول الجدي جوړي أإنا لفي خلق جديد تقريبا نظر نکي څه پاره دي بعيد ده خبره کتاب واپس شي وكيف حياة وكيف إحياء الصداء كيف حياة أصداء وهامي أبسين واپس جمدي بشي هغه مرغه بسين د په شکل بدل شي کفر بسين جمدي شي نو دا کیف د څه لپاره د څه انصاف نه نو ما دا ګورا نو کیف دلته کې د لپاره د استبعاد احتمال لري كيف جاء لپاره احتمال لري كيف تحيي الموتى تفوز كي او كيف څه لپاره معنی تعجب لپاره او كيف بلا معنا سوا انكارهم استبعادهم نو ذكر الله ولم تؤذن ولذات الاستبعاد معنى ذلك شو معنى ذلك قال بلا لا ولنا ما چونکه دا كيف يوم معنى سجي ولا کا شبته استبعاد تو اولم تؤمن لفظ الله دلته نوی ذکر کړي نو ممکن دا چې زه موحد ما ته ابراهيم عليه السلام موحد کاری او کې دي شي او غیر موحد ابراهيم عليه السلام باندې شک کړي وي چې د جوړ استبعاد د جوړ کې په دغه لپاره راځي د استبعاد نو الله ذکر اولم تؤمن او چې ابراهيم عليه السلام باندې د خلقو دغه تهمت ختم کی چې کې په استبعاد د لپاره دي نه استبعاد لپاره نه كيف تقول بيان السؤال استعجاب لله لا شيء وتعجيب استعجاب ما اختلاف شاء وقال إبراهيم عليه السلام ولكن ليطمئن قلبي إذا ما قلب کې اطمینان پیدا شي نو ګور عیني دلان دې څه لیکلي دي شابه زیادت د یقین او د امام بخاری په نسبت باندې په موږ اعتراض جوړ کا جواب کوم بیا په اصل مقصد ده نو ګور دلته د اطمینان د قلبنا مراد یقین دی یقین میں زیات شي منن ليس الخبر كالمعاينه اوس خو زما ایمان په خبر دی او که معاینه مې وکړ نورم زیات شي یقین به زیات شي یقین او دی وی کی ایمان هدایت تقوا یقین
ټول یو شی دی نو چې یقین کې زیادت او نقصان راځي چې په ایمان کې راځي شي ویږي زبر جواب وکم زبر جواب د اطمینان په معنا کې د یقین دی واقع دا جدا شی دی دا خو موقوف علی د ایمان څه کې دی لکه د ایمان موقوف علی د یقین هغه څه شی دی هغه یقین نه مراد جزم بواقع چې راشي هغه نه بس په بیا تعلیم تمامه وی یقین خو جدا شی یقین تاسو په معرفت کې جناب یا نقین نقد کې بجا باندې کیږي په معرفت کې معرفت د قاطرانو نو دا د مخینه دی ویل نو یقین جدا شی د ایمان جدا شی نه شي ویږي یقین جدا شی د ایمان د رات کم په مرجه او باندې مرجه فقط تصدیق دوی فقط تصدیق او باشه تصدیق راغلی دی امام بخاری وینا تصدیق نفس نورم تتبع قوا تصدیق نفس د اطمینان د پارا او د سکون د پارا او د دوام د پارا نورم تتبع کوم یک وخت جواب په تصدیق فل سٹاپ مکو فل سٹاپ ته یې فل سٹاپ کې ورته درې مکمل درېږي زما تصدیقات خبره خیر خپل جنت صبر نه تصدیق نفس کوشش کا نور هم عقایدو کې کوشش کوا اعمالو کې کوشش کوا چې ستاسو دوام پیدا شي استقامت پیدا شي سکینه پیدا شي یطمئن قلبی دا معنی دا ویل شي چې د ابراهیم علیه السلام ایمان د دې احیاء المواد د دې واقعینه مخکې کم او بیا زیات شو ویل شي د دې په اړه څه رات شو په مورجه او باندې چې فقط په تصدیق باندې فل سٹاپ مکو چې باغی ودرېږي بحث ایمان تصدیق نو ورپسې ذا لیکن نور ثمرات عقائد سوچونا وکیفیات ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب تفکرات کو پکې ایمان بنور فخیگی اطمینان سر فخیگی وا وقال معاذ سوی اجل ورګه پدې په سوال کوم چې دا آیت الاغیله ولې جدا ده ولې صبر کوا رجلت تطبقات مطلب آیات کا وقال معاذ بن جبل ويوم القيامه اجلس بنا لك كيما نوکا اجلس متعدد په به سره موږ له کوم کې نه وا یعنی څه ما د ناس ته باعث شکیره کې سره کې اجلس بنا ممکن وا ثم ما د ناس ته باعث شا کې نه څه سره کې نو من ساعه چې د غوندې دې سمانا کوي نو من ایمان زیات کولک ساعت دې را معنا کوي نو منو سمانا چاوسي ایمان زیات کولک ساعت ما دا ورول دغه زیادت څه په معنا کولای نو منو څه ایمانیاتو کې خبرې وکړو نو منو معنا څه ایمانیاتو کې خبرې نبی علیہ السلام مبارک یو ځل فرمایي ما دا ورول جددوا ایمانکم جددوا ایمانکم عینی کې عینی لیکلي دي جددوا ایمانکم قالوا وما تجدده یا رسول الله ورته ناشنا خبره درته وکم جددوا ایمانکم قالوا وما تجدده یا رسول الله ایمان تجدید څه قال ذکر لا اله الا الله بل وفي واد قولوا لا اله الا الله اكثروا من قول لا اله الا الله تستغرب اكثروا من قوله نؤمن ذات الذكر تصوف معنی کنه معنی نؤمن ساعه سمانا بوکل غوږی ایمان تجدید چې ذکر دې خبر دې ولې حدیث ما سره حدیث نتوي جددوا ایمانکم قالوا وما تجدوه یا رسول الله قال اكثروا من قول لا اله یا قول لا اله یا ذکر لا اله نو مراد د نؤمن دې کوم دي چې زیادت دې مراد ده مراد نه څه لکه د ایمان خبره کول دي د ایمان متعلقات بیان ولیا تجدید د ایمان نو دا رد شو په موجه او یغي فقط تصدیق نه لغون کې نه ایمانیات خبره وکړي تقوا عد پیدا راځي مخکې وقال ابن مسعود عبد الله بن مسعود سوي طبرانی کی پسانہ صحیح ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کتنے بڑے ذکر ہے الیقین الایمان كله اور ہے کوئی ایمان موصوف کو صفت کل شرع او کل چا صفت راضی کہ کم شی مرکب ہوئی کل هغه چې صفت راځي کوم شي مرکب وي نو چې کوم شي مرکب وي هغه صفت کل راځي مرکب زوج دا وی هر زوج یزيد وينقض فهنا قرات ير مولا والله دا چې په ځان راځي قام جوړ کړی دی یعنی شارحین دي راځي
څه جواب ورکوم دلته کې یقین نه معلوم تا اليقين الايمان كله دې ایمان حمل په چا باندې وکړو یقین په ایمان نه دی یقین خدا ابو طالب مراد نه پکې په خبر یقین دې دی لکه ابو طالب مراد معرفت كامل معرفت هغه شعار نه دی ویلي او قران شاهد دي چې د يهوديانو په مضبوط جزم ولا یقین خو صفت د علم او خدای نه راغلی نو دا اطلاق د ایمان شو په اهم شرط باندې یقین ولا شرط دی نو کله د مشروط عمل په چا باندې کیږي لکه او شرط یا ایمان د یقین د متعلقات د ایمان نه نو په اهم متعلق باندې شي اطلاق کی نو د یقین نه معلومیږي چې دلته د ایمان نه مراد نفس ایمان نه دی مراد کامل ایمان مراد دی اوهو د ایمان نه مراد نفس ایمان نه دی مراد څه مراد دی بس لږ ماته زما او د ابو بکر ایمان په منځ کې فرق شته کې ولې ځکه دا یعنی نفس ایمان کې فرق نشته په کمال کې ګوره ولې دا هغه مشاهدات او معجزات وغیرہ چې ما غندي په څه دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ایمان او د ابو بکر د ایمان منځ کې فرق وکړو ولې چې کوم مشاهدات د نبی علیہ السلام هغه د ابو بکر صدیق نو دا ولې خبر یقین دا زما هغه پر یقین نشته یقین کلی مشکک دی جزم زما د رسول هغه پر یقین زمانی ته کوم چې د ابو بکر او زما د اخبار والا تعلق دی هغه د معاینه والا او د ابو بکر صدیق نسیات یقین د جاو د رسول الله ولې لکه مونږ یو سړی مکه ولې دی دا بل نه دی د دوړو یقین زما نشته او ستان نشته دا دې مالي دی ثاني مالي دي یو سړی امریکا لیدل بل نه لیدل د دوالو په یقین کې فرق شته نو یقین خو زما نه چې کلی مشکک دي ذاته قبل د ایمان کې سره چې کم یقین چې الله د ایمان په وکړو هغه نه قابل مور هغه شدت او ضرورت والا مخکرا شوه وقال ابن عمر لا يبلغ العبد حقيقه التقوى نشرت ذل بند حقیقت التقوى تا حتی چې بری ما حق هغه چې تردد پیدا کوي پسینه کې دع ما يريبك الى ما لا يريبك دع ما يريبك الى ما حدیث کې راځي چې کوم شی د قلق کې چې حکم کنا ګناه شته کنه پرې دا مشهور تنظیمي دی حکم یرا خلاف ولا یرا نیکوما او لا لكن هو كده محرم او مبين مقابل تعارضات كثيره دا ولې احتیاط دی کله او کا څنګه حرام نشته یا اسنه جایز نه کوم اسنه حرام نه او چې دې ځان ته وساته خیر وکړه دقه دې نه معلومه شو دا قاعده چې محرم او د مبيح تعارض راځي ترجیح یاره ورکو محرم لا دا کوم نه معلوم شو دع ما يريدك الى ما لا يريدك دا قاعده دې نه ولې يرى اباحت ذبح مباح دي هغه روایت نه معلومیږي بل نه معلومیږي حرام دي يرى کبري عملكم اصلا مردار نه کې تیار اته دي مردان چې خلق پیدا دي او که هغه بل عملو چې نه فرم اصلا حلال دي چې حلال دي ستاسو په څیر کې پیسې ضایع شي خېټه خو دې بچ کړه ګنا نه خلاص بګر دع ما يريبك پیسې توانې کی توان دي تو وہ حلال نہیں کرنا بس پہلے ویسے تبادی جو غیر خراب اسنا اخرى ما خير خراب منذنا ما نکی حرام به خول مرتکب دا عقل حرام وبس او کوي نو هم ما ځای په پتا چلے دا ما يريبك الى ما لا يريبك نو دا حقیقت تقوا تو مطلب مکروه تنزیه کې قولا عمل کلا بل پرې دا مباحات کې تقوا څه کوي امام بیزاوی د تقوا درې مرتبه شمېري اتقاء عن الكفر والشرك یو اتقاء د کبائرنا دوا او اتقاء د كل ما سوى الله نسوچ درې شمېرلې دي اتقاء د چانا کفر شرک دی به سړي مسلمان کو اتقاء د کبائرنا څه مطلب دی مومن کامله او اتقاء د كل ما سوى الله دا خو ورع درګه یو مطلب حاصل دی لیکن نور محدثین وہ مرتبه ہوئی دا تقریبا دی تراجی دی اتقاء عن الكفر والشرك یا
اتقاء عن البدعات وتخصص كبائر الخاصيه دير وحيدات البدعات راغلي اتقاء كبائر نصوص اتقاء صغائر وكبائر دوالنا اتقاء شبهاتنا اتقاء جانا شبهاتنا او اتقاء اغي مباحاتنا چې مفسي حرام ترسي اتقاء اغي مباحاتنا چې مفسي ترسي نبی علیہ السلام فرمایي وی اغا حدیث کې بہت راشي الحرام بين والحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات فمن يرغي حول الحمار دشبولنا غير چا پیرا چيله سرول حلال دي مباح دي او امکان لري چې دا چيله په دې شپول کې صورت صحیح کی نو ورمنډه وکړو پر دې شوتن درنه نو هغه مباحات چې مفضي چاته ګرځي شابه حرام نظر اجنبیه تا صرف نظر بغیر د شهوت نه یا د اجنبیه خد سړی سره خبرې کول به د شهوت نه مباح دي نو کدا د خپل استاد محترم نه مدرسه البنات کې تدریس کوي چې استاد کی دا مسله څنګه ده نو مباح دي او مفضي چاته ګرځي الذي يقول وتتاورا استاذي غره لکه غوندي او دا چې ادم وسره بدل کړه نو محتمم زه بدرې مغه د فورا نکړ دا مشهور بادشاہ تیر شوی دی شاه جهان دا خزو زیب النساء دی مشهور زیب النساء شاعر هم او زیب النساء دا غیر محل جوړ کړی او څو غره بدل کړي پاک محل دې څه دی اگر زیب النساء دې وینځه هیڅ توجه یې وته نه ورکول وینځه یو ځای ولا دوا کمتري ورته شاه جهان دوا کمتري واغې چې زیب النساء دا وینځه خو نه ولاړې یو نه وړې بل دا ولې سره وینځه دا کمتري دې بارلار دا غي یو کمتروال وته انسان دې کنه یو دیوال وته چې شاه جهان واپس راغی او وینځه ته وې دروړه کمتري یو وسره دې کمتر دې سره بیا والو بس اوسه فیسینګ والو نو هغه وتا په یو عجيبه انداز هغه بل پرې خو دوی داسې والو په یو عجيبه انداز هغه سره یو مسکا وکړه هغه سره د خپل وجود د اندام هغه لغوندې ناز او اتو ته ویل کېږي ناز او ادا سره پرې یو دیو قتل وی نکاح در باندې تاو اورن نه آزاد کړو نکاح په تړلو ځای باندې ساتي جوړ هغه په اسی انداز باندې هغه خوش کړه چې دا هغه د الله سره انداز تقرې خوده او دا هغه د وجود ادا د وجود هغه اندام او دا هغه د خبرو هغه مسکاه ادا چې جوړ کړي د کافر بچی کم ځای ته ورته وایګه اوس په پیښه کنه به سم په پینې ها ځکه موږ په اوس نه پیګ بل به تعالی سره دی وغړې خطرناک دی بل امر سره الحمدلله دې تک د مار دي مثال وا خطرناک نه بالکل دته نه نه ابو چې د بل ټیم لو سات حاصل تاسو نو په خدای متقا ما تفتره چې تاسو په څه جوړي یا بدن خلان جوړي یا به خلان جوړي موږ شیخ مولانا عبد الحلیم سے رحمت الله علیه دادا حقانی دا موږ د دورې په کال لوي دی نو هغه وی چې د دارالعلوم سره خواته هغه خبره خوشتبي کولو خندل به سیریس انسان او د زمانه متکلم وو دغه وی چې د متکلمینو نو دا وایي نو د دارالعلوم مخه روانه نو یې خزه ماشوم روانه نو یا خزه ماشوم چې تاسو کې چې بیبي راته دي نو هغه مور ورته وی ای بچی دا د امامانو د جوړېدو کارخانه ده اخانیه ته کوته نه ولا چې دا د امامانو د جوړېدو کارخانه نو دا
دا زما د درس د خونانو او د مدرسو البنات د شیخ الحدیثانو نو تاسو نه بته جوړ زه خو دا خبره کوم چې خدای د نغت محدثین جوړ کړي او خدای د نغت مفسرین جوړ کړي او خدای پاک دې نه لوی محققین جوړ تاسو نو خدای دې په نو حاصل د مسلې دی پورې نو چې بعض شی مباح دي لیکن مفتی کیا ته کوي حرام کوي مفتی حرام ته کوي دا تاسو نو سوچ ولا استقاده کفر شرک نه یو استقاده بدعات ندوا استقاده کبائر نه تغیر ور سره کې خیر او کبائر دې استقاده تغیر او کبائر دوا ضرور شو استقاده شبهات نه دعما یریبا او څلورم نمبر پغم نمبر استقاده اغي مباحات نفي مبدي حرام او وم نمبر استقاده كل ما سوى الله كل ما سوى الله نتوجه قطك وسر جاده توجه ورکه بعد الصحابه دا اخيري مرتبه د ټول صحابه دا دعوه ده ولې خذ پرې توجه الله هجرت کا اومه توجه الله زوی مړه مړ توجه الله تعالی بلار دی بدر کې پروت ته مردار پروت ته عتبہ ابو حذیفه تویرا سے راکاغو جیدا دی دا توجه چا باندې مرکوز ده الله دا ډېر مضبوطه خبره نو دا وخت مشوا نو ګوره تقوا کې زیاتې کمې راځي کنه راځي شابه نو تقوا او ایمان یو شی دی ایمان کې زیاتې کمې راځي دا په ما ویراسو دا په ما رات نه دا په مرجئ اورات دي د کاوی اعمال له دخل نو کې امام بخاری ګوره اعمال سبب تقوا دي او تقوا سره چې کم زیاتې کمې راځي دا خو د اعمالو د وجه نه راغی نو دا خو د کمالي ایمان پیدا کیږي خو د منم در سره حقیقت التقوا نه معلومیږي چې د تقوا زیادت او کم نه ده حقیقت التقوا او د پنځه باندې تقوا او ایمان یو شی دی زه تقوا جدا شی دی او ایمان جدا دی تقوا جدا شی دی ایمان تقوا خو په سبب د اعمال او په تر د منکرات راځي ما مثال درلل خو ایمان نه پس حاصل دي هغه د حکمت په پیدا کی دا نه معنا قال مجاهد شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا شرع لكم آیات خدا دې الله پاک مشروع کړی د تاسو ته د دین اسلام نه ما هغه څه وصى به نوح عليه السلام ته کوم وصیت کړی او تاسو له مشروع دي او مجاهد تفسیر کوي مجاهد تفسیر کوي د شرعات او زیناک یا محمد صلی الله علیه وسلم و ایاه دینا واحدا او اغتم یوتی دا څه کوي چې پیغمبر ته ما وصوا به نوح تعالی شرع ما وصوا به نو سوال کوي د نوح جزئیات په دې جدا دي موجوده اما کله تنوي الانبیاء كلهم اخوه لعلاه ابوهم واحد في عقائدهم وامهاتهم شتى في فرع مسائل ویږي کنه نو دا فرق څنګه وي چې ما وصوا دي شرع لكم تعالی چې کوم مجرور هغه وصوا به نوح چې الله په نوح ته وصیت کړی نو دا جدا شریعت ما جدا شریعت دې ځکه وي چې او سیناک یا محمد ولیاء دینا واحدا نو مراد د دین نه تاسو دا به عقاید د دین نه مراد تاسو عقاید ولې اشاره به فرق نو ګور په عقاید باندې اطلاق د چوک په ایمان اطلاق د چوک د دین کې زیاتې کړل دا چې کوم د مو د نوح یو شی دی شرع لنا چې موږ کوم مشروع دي دا هغه وصوا به نوح دا څه کې هغه شان دي شابه دي عقاید کې امهات فروع کې نه نو چې عقاید کې یو شو او اطلاق په د چوک مجاهد خبره د دقه نه ده چې په دغه عقاید باندې مجاهد اطلاق بچاو کو د دې تقول د مجاهد نه معلومه د دین او دین چې دغه کوي چې جدا کې ایمان جدا چې د مجاهد قول مالته دی دین جدا کې ایمان جدا شي ولی دین مرکب دی د عقاید او د اعمالنا دین خود مرکب ګڼه کامل ایمان ورته وایي دی ما کېدا او تفصیل تنوح کې مخکې خبرې تیرې شوې دي تیر شوې وقال ابن عباس شرعة ومنهاجا لكي غرس لي شرعة ومنهاجا في إيمان شرعت دي منهاج دي سبيلا وسنة
دا لفظ نشر غیر مرتب شو دا سبیل منهاج سره لګيږي او سنت سره لګيږي شرعا نو منهاج سبیل او سبیل زیاتې کمې قبلې او دا قران شرعت سنت او سنت زیاتې کمې تو بڑے سنت کی تو بتا پئی نو ودا ایمان او شرعت او منهاج او دین او سنت یو شی دې نه معنا مرته نه معنا ایمان جدا شی دی جدا شی دا خو به د ایمان نه پس د ایمان د مقتضیات لار ده د ایمان نه پس د ایمان مقتضیات دي څه مثبت دي کې او څه منفي دي ځان به ساتي هغه لارې تر شرعت او منهاج شرعت و منهاج کو مجموعه د اعمال دا شرعت و تقدیر نسبت وي چې موږ له مشروع ذات الاعمال منهاج ورته ځکه وي چې دا زما یو لار درته د الله تا دین ورته ولي وي ځکه یو جزاء لري سنت ورته ولي وي ځکه یو طریقه مسلوکه زما د لپاره ده الله اکبر سمې دي ټول اعمال تسرد عقائدنا دین ولي جزاء دین نه ولي وته وي شابه یو جزاء لري شرعت وتولي وي ځکه موږ له مشروع ده منهاج ورتولي وي ځکه زما د پاره صراط مستقیم دي سنت ورتولي وي ځکه ما د پاره طریقه مسلوکه ده ها نو دا چاته وي یوازې ایمان ته عمل پکې داخل دي اخو زمانہ اخو ورکه ما اره حذر حقیقت په موږ او راځي څنګه راځي چې تاسو اعمال د دخل نه ورکوي د اعمال د وجه نه په ایمان ته شرعت وي د ایمان د وجه نه په اعمال ته وي منهاج ورتولي ولولا دعاؤكم ایمانکم کب دیکھ رہی ہو دے وعدہ ہوا ہے قل ما يعبأ الله بكم ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم ما يعبأ بكم ربكم لولا دعاؤكم ایمانکم تم ابن عباس وی ابن عباس دعا تفسیر پجا کر ہوگا ایمان او دعا کو زیادہ کمی قبلای او ډیره کې جو کما نو معلومی کی دا چې ایمان زیادہ کمی قبلای زم دا اطلاق په دعا د ایمان اطلاق په یو متعلق مخصوصه دی نه پیږي په خبره اطلاق په ځای باندې شو یو مخصوص دعا یو شعبه ده نو په شعبه اطلاق دعا د ایمان یو اهم شعبه نه پاغي اطلاق په زموږ کې دعا ایمان دی او کافر دی څه ایمان دعا ایمان نه دی او دعا د الله نه د توحید په بنیاد دا یو شعبه د ایمان نه تخصص شوی نو دا په مارا نه دا په موږ او دې کوم په ابي اسم نه مانی کوم وختان دعا وکي دعا دون اهم شی چې الله تعالی ایمان چې ابن عباس په اصطلاح شاک کړی او الله کو ترغیب ورکړي ها پولیس څنګه دی لکه ادعوا ربكم تضرعا وخفيا او بل ذلك راضي ما الدعاء مخ العباده حديث کې او بل ذلك راضي ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين ما الى الشواب ماذا بحقيقه کې کمالات نشو وبه قال حدثنا عبيد الله بن موسى راویانو باندې کلام دی محشی کړی دی عبيد الله بن موسى بن بازام عباسي دی حنزله ابن ابي سفيان الجمحي المكي عن عكرمة بن خالد او كمان بن خالد محجد بن عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنه قال ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ذات بيرا وما نم بيرا دا مستدل ايتونه ولي رسول بعض علماء ویدان شو کې آثار یو اثر د ابراهيم دی بل اثر د نوح وغيرها ځکه آثار وګورو دا خبره انتهایی کمزور در حقیقت مخکې هغه آیاتونو چې هغه مصرح په زیادت او په نقصان مخکې هغه آیاتونه یو ځای ذکر چې هغه سری مصرح دي په زیادت او په نقصان کې او دې موږ استدلال او استنباط مخکې هغه چې هغه مصرح چا کې په زیادت او په نقصان کې او دا هغه ذکر کړل چې دا مصرح نه دي ها دې موږ استنباط کوو دوه مخکې دا ان ابن عمر قال فرمای نبی ہم بنی الاسلام على خمس فرون کی ابو تفصیل استعاره دا یا على خمس او بالمسبيل اذا على وما جمعي كذا على اسلام مبنى شو او خمس مبنى عليه شو او مبنى جدا مبنى عليه نا سمي على ذا فمانا زمين ترى من خمس او ما ویل چې اسلام کامله په واقع خبر خلاص دي امام بخاری کو تقوی چې اسلام د فلزونه جوړ دي نو مرکب الاجزاء شو
ما پرون جوابونه کړی دي دا په اسلام او ایمان یو شی دی دغه د اسلام نه عام خدمه دې څه عام دی ایمان د ورزي اعمال او کله معنا د ایمان اخل کامل خدمه مخکدا الا خمس شهاده الله اله الا الله بدل خمس نره شهاده الله اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه بدل وايتاء الزكاه والحج وصوم رمضان او یا بدا مبتدا خبر کم مبتدا ولا مقدر کم یا شهاده ان لا اله الا الله تكشو يا الاولى شهاده ان لا اله الا الله والثاني اقام الصلاه یا هي لپاره ټول خبر کا او یا شهادت منسوب دي فاعني مقدر سرا اعني شهادت بدل شو یا اعوذ تاخو هذا چې کوم پکې روباس دی فعل ولا روباس اعني روباس لا خاصي اعني مراد من شهاده ان لا اله الا الله اوس سوال کوا دا پنځه ولې ذکر کړل پنځه ولې ذکر کړل د ایمان متعلقات ټول شی جهاد پکې صدقه فطر فریض دا ائمه او صلات او فرض اپ کې نشتا دعوت الله پکې نشتا جهاد پکې نشتا دا شعبې دي اوس روان دي یو امام بخاری د توسماري ان شاء الله ټول شعب د ایمان حق په شعب الایمان کې به هم غټ کتاب لیکل نو جواب دا چې دا پنځه یا خو مشهور ذکر جوابونه شمیره څه دی لکه یا دا پنځه اهم ذکر یا دا پنځه من حيث المجموع د خصائص د امت وایي په بازو باندې صلات او زکات په بازو د نور حج پکې په بازو روزي وي خو صوم د رمضان من حيث المجموع په نور عمومي سابق په ټول روز صوم د رمضان نشته لا بس آدم علیہ السلام نے الى عیسی صوم د رمضان نشته باقي روزي وي خو ایام بي عاشور عرفه صوم د رمضان نو خصوصیت او حج بعض علماء په عمومي سابقونو فرض دي کې برادین هله تفصیل صرف انبیاء فرض نو من حيث المجموع د چا د خصوصیت نه دي ډېر خاصه دی ډېر مې دا درته احد حقیقت شارح خيار دي نو انواع د عبادت ډېر دي نو دا هر نوع یو جنس دی دا کما تا ګور عبادت دوه قسم دي یو سلبي دي یو وجودي دي نو په سلبي کې ثواب دي په سلبي کې څه ذکر کړه سلبي هغه چې ځان ساتي ثواب څه دی لکه د اشیاء ثلاثونه انصاف او تجنب کوي نو چې څومره سلبيات ټول پکې راځي زنا باندې کې لیوانت باندې کې حرام باندې خوري وغیرہ وغیرہ او ثبوتی بیا دو قسم دي ثبوتی څه قسم دي یا بد جنس د عقاید نه یا بد بلکې اول نه درته وایا چې دا طاعات بخاری نه یا بد جنس عقاید نه یا بد غیر اعمال نه بد جنس عقاید نه هغه کلمه د شهادت الله اله الا الله دغه بنیاد ذکر ایسے ذکر لا الہ الا اللہ توحید تباری تعالی ذات الہی مقصد کا اور رسالت باقی ټول پکې راځي آخر درته کوئی الله رسول السبيل كما رسول من حيث پیغمبر من حيث انه رسول امنا من حيث انه رسول بس ټول معتقدات پکې راځي او بیا چې یا به معتقدات عقاید یا اعمال څو قسم دي بعضې دي لکه سلبي بعضې ثبوتي نو سلبي کې صوم ذکر شو ټول په سلبیات سره راغلی دا په یو کې او چې کوم ثبوتي دي هغه درې قسم دي یا به هغه عبادت چې مالي محض قرباني پکې راځي دغه په خبره قرباني سره راځي او یا به هغه چې بدني محض کې ثبوتي لکه صلات دوی طرف پکې راځي څو په فرض ویږي په خبره جنازه پکې راځي صلات الجنازه او یا به هغه چې مرکب د مال او د بدن نه لکه حج څنګه به څنګه معنا ده معاد کا یا بدا عبادت او طاعات د جنس عقائد دنیا د اعمال او عقائد نو کلمه شهادت قرار اعمال او قسميات ترکیه ثبوتيه وجود ترکی صوم قرار ثبوتي څه څه لري اعمال مالي محل دا قرار زکات بدني محل چا قرار او مرکب د دوالو نه اصول د عبادت یہ مشہور ذکر کر مشہور یا اہم ذکر کر
او یا مې سوې درته مولانا صاحب یا دا ټول من حيث المجموعه د خصائص المسند او یا انواع اجناس عاليه ذکر بحث ذکر اجناس عاليه ادا کده اسلام تشبیه د خیمه سره ولې ور کوي وجمه بیرون ویلې دا دوباره نه ویل شهادت مقدم کړو اصل دي یو نقطه ذکر کا یو نقطه لا اله الا الله په دوه طریقو استعمالېږي یو من حيث الاخبار یو من حيث الورد یو من حيث الاخبار یو من حيث الورد من حيث الاخبار دا اذا خبر ورقوما لا اله الا الله بالمعبود مشتبه الحق الله من حيث الاخبار بدمومن من حيث الاخبار قانون ذلك يعني سبب محمد رسول الله وكذا اشهد ويبتنا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله يا محمد عبده ورسوله لا اخبار لا تجد نو اخبار ورقوما نو د یوې قرینې سره بل قرینه لازمه ده بیا او کو ورث کوما ورث کې بیا سي ولې نو باسو چې ثواب نشي تجرید د ایمان دی لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله نو به پاتو د ثواب په کې د ثواب په کې څنګه نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اگر موږ د قادری مبارکي چې کوم مشایخ او بزرګان دي هغه یو په یو ځل وکړه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه شهادت راغی د اخبار شو ایمان او پیدا کوي وان محمد رسول الله رسول کی میں خبر ویلې او اقام الصلاه پابندې سره نور تفصیل صلات معنا لغوي اصطلاحي د لیکلې نه کومه سره مخ غوړو سره روان دي او اقام معنا بغراشي او خلاص پابندې سره او ایتاء الزکات مالی محض زکات لغت کې د اصطلاح کله فرض دي او زکات تمام کې څو مصارف د ټول روان دي او حج په لغت کې اصطلاح کتاب الحج کې راځي او دا حج دا واجب على الفور او واجب على التراخيص او د امم سابقه باندې مفروض وکړ او پیغمبر اسلام سو حجونو دا ټول راوړل په کوم کال کې مفروض او صوم رمضان معنا د غوي په اصطلاحي په کې صوم لغت اصطلاح وغيرها بل باب کې براشي مولانا صاحب دی باندې اعتراض دی شهادت په مفروض دي کتا اقام الصلاه او ورته کې د غیر مفروض دي تا او زکات ورته کې ثابت تا د زکات مفروض ګوري مخ کې ښه د رمضان د روزونو زکات پخې مفروض دی او صرف دا نصاب رستو نازل دی په مدینه منوره کې د اقیم الصلاه او اتو زکات مخکې نازل دی او عمل په هجرت تمخ کې اتو زکات نازل دی عمل زکات نه چې نصاب لا مراد دی تعین د وغیرہ مصارف مراد دی حج خو د ټول نورستري ولی مخکې ذکر حج خو د ټول نورستو مفروض دی ولی په دامیان کې ذکر کړه علماء متعدد جوابونه کوي بعض علماء وی دا واو د پاره د منطق جهر منطق جمع تر پاره تاسو په دې دا زموږ جواب نه لري ځکه نه لري نو ځکه نه لري چې مولانا صاحب واو ټیک ترتیب د پاره نه راځي او تخصیص ذکری لري قرآن حکیم کے اللہ پاک فرمائی ان الصفا والمروة من شعائر الله ومن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم فان الصفا والمروة وصل ذکر شوی دی او چې نبی علیہ السلام لاړو او صعد الصفا مروه شروع کولو نسوي نبدا بما بدا الله به نبدأ بما بدأ الله به الله پکم شروع کړي د موږ هم دا غي نه شروع کو نو دا الله د ترتیب ذکری پیدا واغشته کنه نبدأ ولي دا دې لفظ وینا سوا اسی به دا آیت تلاوت کړي نبدأ بما بدأ الله د کوم شروع کوم دا غي نه شروع نو د ترتیب ذکری پیدا شتا ویږي په خبره نو ګوره سبا دغه سوي کلو وشربو ډاکټران اعتراض کوي کلو وشربو چې اکل مخکې کې شرب باروستو نه کې ورپسې اکل به مخکې کې شرب باروستو ورپسې نه کې ولې ویتاوان ورکړي یا خو به د ډوډۍ پسې تاوان ورکړي او دې ته خو د پاره متقی جمع کوټه باندې متقی جمع نو شرب مخکې دی اکل باروستو
زموږ علما وایي د ترتیب ذکر فایده شته دا ټیک ته دا زمانه ما چې شرب به مخکې کې ډوډۍ میانس کې به کې مخکې به کې وروسته به نه کې خو کلو وشربو کې د ترتیب دا فایده ده چې عقل مقصود د شرب تابع دی عقل مقصود د شرب څه دی او مقصود خلک مقدم کوي دا چې څوک بوزي ډوډۍ لا نو ورسره در باندې جوس ورسره در باندې څه کی جوس یخ یو قبض کی شملیم در باندې کی شملې دم در باندې کی لیکن دا نه وي چې شملو لده بوزا دا نه وي راځي جوس در باندې کما څه پتا وایي ډوډۍ مقصد ذکر کوي نو حاصل د مسلې دا دی چې اصل ترتیبی ذکری د وو پیدا کړل چې په عام کې امور ته دا چې اصل ترتیبی کلو خوراک مخیو کا وشربو شل ورپسی روسکو وچکا اندهار کې د فلوزان لبازار قسم دې په حقیقت افغانستان کې چې میلمه د ډوډۍ کې خو د شوبله پکې نه خپکې فلوزان مارکیټ مستقل او چې الته ورشي تاسو نه کوي یوې هفتې سروې غواړي درې ورځې سروې غواړي پرونه غواړي او تازه مستقل مارکیټ دی ماستر شوبلې ورته اعلی ډوډۍ کې بدلا دي پر شوبلې وي او په شوبلو کې پاترنګ او د فزونو میزونو ډوډۍ کټ کړي دا څنګه گزاره وکړه دا شکر کو ذکر دیکھو بس دا پراخ کې دا د هوا راځي زه حیران پدې ما چې پروس کال دا مشکل نو څه شته چې دا وایي یا خو زما دا میز ته دی خاطر نه کوی ما چې دا څه نه راوځي چې خلک څو دیوال ته نه دي چې ها دا مې سم کې نه ورته دي کا یو خلاص سړی سم په هغه مخته کړی ما بالا سره روانو په ما راټول په څه شله مې دې نه خان ستاوي خان دې ما خان پیپر ها بس بیره موضوع ان شاء الله اوس بخیر نفر پر مې کو نه او نه ډاکټر مې زه حیرانم چې دې شو مخکې فراز نه کو دا هغه هوا ولا راځي نن زه څخه کال په خونان وړې دا ما دا گاونډي نه ټول نه دا گاونډي ورته ما گاونډي تعلیمات کم تکلو دا بیکار ما دا گاونډي نه دا ما څنګه وایو څنګه نو کولو وسربو کې عمو د ترتیب د پاره دي او ترتیب نه دا معنا نه چې عقل مخکې او شروع وسو کوا بلکې معنا څه ده اهم مقدم دی ترتیبا اهم خلق مقدم کوي اهم شي عقل د شروع تابع دی عموما مخکې دا اوسه نو دلته څه دي وو د پاره د مطلق جمع دي نو ماوي چې نه ترتیبي ذکر پیدا شتا یو جواب ولاش چې دا وو د پاره د مطلق جمع امارت کړه دویم څه دی دویم وای دا وهم درازي یرکی دی وهم درازي یو بل خشته جواب درته هم زمان نه وخت علما او تخشته ویلي دي هغه وی دا ثبوتي ټول مخکې کله او څوم د رمضان تربیه دی ثبوتي مخکې کله حج ثبوتي دی او څو د رمضان تربیه درسته کا مطلب د دې نقطو لپاره راوی د پیغمبر په الفاظو کې تغیر کولی شي اصل د تویم دا روایت د ابن عمر نه علاوه حضرت انس کې څوک دی دا په روایت باندې د مسلم کې تاریخ کې حج رسو کړي د څوم درنه نه دا روایت د چاپا الفاظ باندې د عبد الله بن عمر رضی الله عنه علاوه د بل صحابي په الفاظو کې دی هغه په مسلم کې تا غیر ذکر دی حج رسو څوم درنه نه نو دا به محمول روایت بالمعنى شو هم دراري شو روایت بالمعنى کې شو وهم دراري شو نو على خمس کې ذکر د پاره د حصر نشو
ٹھیک شو ذکر دا اهم شو یا دا مشهور شو یا دا مخصوص دا امت تپارا شو یا دا اجناس عالیه ذکر کړل وجه دا تشبیه میں ذکر کړلا او د امام بخاری غرض معلوم چې دی وی چې اسلام او ایمان یو چې نه مرکب شو یزيد وينقص ما او چې اسلام او ایمان یو چې د ایمان عقاید چې اسلام د مجموعین ما ویلو نامه چې اسلام عام دی یو معنا دا او ایمان خاص دی او یا من وجه اسلام عموم من وجه ما ویلو من وجه ایمان خاص من وجه اسلام او بالعكس معنا وکړه یا د اسلام نه کامل واخلمه رات مرجع او دی چې فقط شهادت کافی نه دی کولای د اقامت الصلاه او زکات او خلق او رمضان دا د ایمان استحقاق او د اسلام استحقاق او مناسبت واضحه شو ترجمه الوقت ذکر ترجمه الوقت من دقه جزء دغه جزء او اوس مناسبت واضحه شو د ترجمه الباب سره او غرض د امام بخاری معلوم شو مناسبت شو او غرض سره موافقت او فواید متعلقه په دنیا کې هغه څنګه هغه دا یو ترغیب ورکی د شعب د اسلام رسول الله مبارک ترغیب ورکی د شعب اسلام او اسلام د شعب ثابت وی او دیم څه دی جواز د استعاره په کلام کې استعاره استعمال کول او دریم فصاحت نبی کریم صلی الله علیه وسلم او څلورمه خبره ده چې تشبیه د یو معقول د چا سره ورکول د محسوس سره د لپاره تقریب کې د الفهم او په ځمه خبره شو چې اکتفا په اشهر یا په اهم کول شي کله خلک اکتفا په اشهر یا په اهم باندې کول شي او په شپږمه شو تقدیم د اهم فلاهم ذکر د نبی صلی الله علیه وسلم شهادت ورمخکې کو ورپسې مون ورمخکې کو تقدیم د اهم فلاهم دا غي ذکر دا غي بیان کو شی په خبره بس په دې به اکتفا وکړو ان شاء الله